پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي و یو سړی راولاړ شو په ډیر ښه انداز باندې او داس وکړي او داس دا معنا چې کوم سنت طریقه وا سنت لار وا سنت مشته مطلب د الله رسول شو ولي وو بیا تر ولاړ شو هغه سي او داس وکړي بیا رااله 2 رکعات المنز دی وکړي 2 رکعات المنز تحيه الوضوء للکیږي او داس څخه ما بعد 2 رکعات نفل کول څه خبره ده یا دغه مسجد ته رااله تحيه المسجد بلکیږي ته مسجد رااله شروع دی اول په مسجد کې په نفل وکړي شرط دادی چې مکروه ټیم نه دی شرط دادی جمعات ولاړ نه دی یا خدا یا د دې څخه علاوه تراله او داشتي وکي په ش انداز باندې سار مسجد تراله 2 رکعات سنت وکړو او داشتي وکي په خپل کور کې یا په دفتر کې هر ځای چې کړي دی بیا رااله د ماپشن سنت وکړلو 2 رکعات د الله رسول کم سه کم شو ولید نور نو چې هر څوې بیا ضروري نه د خامخا د نفل او فرض سنت هر شي چې نو د الله رسول فرمایي الله رب العزت دا تا چې او داس وکي دا او داس څخه ما بعد 2 رکعات په ش انداز وکړو د الله رسول فرمایي و الا وجبت له الجنه پر دې خبر الله رب العزت وتا ته جنت ترکي په دې خبره الله وتا ته جنت ترکي دا بل حدیث دی هغه د مسلم دی د الله رسول فرمای الان فتل وهو كيوم ولدته امه د الله رسول فرمای کړي سړی ش او داس وکي دا داسه څخه ما بعد رالی مسجد ته جمعه ټیم نه دی مکرو ټیم نه دی راولار شو 2 رکعات د تحیه المسجد یا تحیه الوضو یا دا رقم د سنت ټیم دی سنت دی وکړو یا د فرض ټیم دی فرض دی وکړو د الله رسول فرمایي پر دې خبره الله ستاده پر جنت واجبوي او تعالی ګناو داس خلاصي د الله رسول فرمایي وهو كيوم ولدته امه فكم ورسته خپل حدیث پیدا سوی په هغه ورځ ستا پر بدن او پر وجوخي وزره ګنا نه و د الله رسول فرمایي دا داسه د وجه الله رب عزت ستا دا ټول ګناوي د معاف کې دا داسه څخه معباد پر دا 2 رکعات نه په سنت یا واجب را واخله یا فرض هر شي چې دي ستا وکړو الله رب العزت وتا ته چې شتر کې وتا ته جنت چې دی هغه در کې او بیا جب خبره دا چې دا کله ته المنز کوي 2 رکعات المنز وزنان دي په خپل کور کې وکي او داسې وکي دا داسې څخه معباد را ولاړه 2 رکعات نفل وکړه د الله رسول فرمایي د دې 2 رکعات نفل او د هغه او داسه سره چې او د رسول یو خو ستاده لپاره جنت واجبې چې د الله رسول فرمایي رواه مسلم د مسلم حدیث دی او دویمه خبره ده د الله رسول فرمایي وهو كيوم ولدته امه داسې د الله رب العزت له ګناه خلاصي لکه ادي چې په کوم ورسته پیدا کړی وی له ادي پیدا سوی وی داسې د الله رسول فرمایي په دا او داسه او په دغه 2 رکعات نفل باندې الله رب العزت ستا ګناه چې دغه معافي یعنی موږ نور چی شغواړو د الله سره الله دومره لوی احسان سره کړی دی چې په نت سره باندې الله رب العزت ما واستو مغفرت فرمایي په نت سره باندې الله رب العزت ما واستو ګناوي را معافي په نت سره باندې الله رب العزت ما واستو د لپاره جنت واجبوي په نت سره باندې الله رب العزت ما واستو د ګناو داسې پاکي لکه یو ماشوم چې د خپل عادي زبیده سوی یعنی په دې کې یو خبره ما د امام ابو حنیفه صاحب نه درته کړې یو خبره د امام بخاری او د امام مسلم نه درته کړې دا ټول خبره د جناب نبی کریم مبارک علیه الصلاۃ والسلام خبره درته وکړه د پیغمبر علی السلام په خبرو کې شک پیدا کول یا شک راوړل دا د ایمان زیاده د ایمان د کلو خطر ده د ایمان د ختمېدو خطر ده لہذا زیم مسلمان یم خو یم ډیر ګناګار د محمد رسول الله مبارک خبر از ما مخلراله پر دواړو سترګو بل خبره ونه پکې حضرت علی کرم الله وجود یو چا سره په ډوډۍ ناستو هغه په چپل اس باندې ډوډۍ خوړله دورتل پرسته لاسو پیغمبر علی السلام مبارک ورته پیغمبر سره سړی ناستو ول پرسته لاسو خورول نیسم خوړلې د الله رسول ته فرمایل و به هم نه خوري لاس الله رب العزت رسول لاس ورشل کې بیا ټول عمر په چپل اس باندې ډوډۍ خوړله حضرت علی کرم الله وجود سره سړی ناس دی یو حدیث ول دا حدیث نه منم دا حدیث نه دی حضرت علی کرم الله وجود ته فرمایل کچیر دا حدیث وو توازن نه منم الله دې تا پستر ګړون کې او که حدیث نو زوم حدیث دی الله دې ما پستر ګړون کې په دغه مجلس کې وای قسم په خدای کله مجلس ولر سوي چې هغه سړی الله رب العزت ټولوند کې ولړوند کې د محمد رسول الله او خبره ته د پیغمبر علی السلام او حدیث ته د پیغمبر علی السلام او قول ته ډیر په کم نظر باندې وکتل او د پیغمبر علی السلام او خبرو ته په کم نظر کتل د ایمان زیاده د ایمان د تلو خطر ده او د کفر خطر ده چې انسان به چې کافر سي او بیا چې خبره ده چې الله رب العزت څونه احسان مو سره کړی کګر صدا ګناوي نه معافي دي بیا مو تاسو چم کول
ما تا به څه چم کوله خو د الله احسان دي چې ما تا د سوکه د نوکان په مابین کې چې کوم ګناه د اغل الله رب العزت ورزي زما استاد پسترګو کې د نن کوم ګناه د اغل الله رب العزت ورزي زما استاد لا سود شو ګناه له الله رب العزت ورزي نو لهدا د الله رسول فرمایي کچا په ش انداز او داس وکي بیا را ولار سو دوه رکعات نه پلي وکړو هغه نه پل ما درو شول ک د سحر سنت دي ک فرض دي ک دغه څه مطلب د ماپشن سنت او فرض دي هر شي چې علیده د دوه رکعات نه پل وکړو یو خو الا وجبت له الجنه رواه مسلم ستاده لپاره د جنت خوش خبری د جنت ستاده لپاره واجب دی څوک وای محمد رسول الله مبارک فرمایي صلی الله علیه وسلم او بل بیا پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي لګوناو دی الله داسې خلاصي لکه چې کم ماشوم لمور پیدا شي لګوناو څنګه خلاصي په او داسې کې الله رب العزت دومره لوی شي دي نو لهدا زو تاسو ته دا خاص کوم هر مسلمان ته دا غوایم هر مسلمان ته چې تاسو بغیر د او داسې قطعا مګرځي اجاوب ولل تکوم یو ورځ پیغمبر علی السلام مبارک اولاړي وړو بولت چې ولاړي نو صحابي شاته ورته ناس دی هغه او بور سره دی نو چې کله پیغمبر مبارک دا غځي را فارغ سوال تکشین سي تیمم وای تیمم چې وای بیا ورسته رالی هغه وبخوي او داسې وکي صحابي پښتنه وکړه چې رسول الله وبولې تا تیمم ولي وای تا تیمم ولي وای الله رسول الله فرمایله زما زړه ته نلويږي نلويدل چې زه دروبو در ورسېږم کنه ورسېږم صحیح شو و چې سړی په سارا کې وسیږي وروره وبل نسته د غواړي چې کښ کې زه پاو داسه وګرځم تیمم وهم چې هر ځای دی وبولې دلې تیمم دی مات سلو ختم سلو صحیح سلو اخو هغه دی په پاکي باندې به لکه او داس چې په قران ثابت دي تیمم په قران باندې ثابت دي څومره لوی خبري الله ما تعالی شولې ک بدبختی د غزما استاد کور ده که بدبختی ده اغزما استاد کور ده که بدنصیبی ده اغزما استاد کور ده الله رسول دین اسلام قرآن و حدیث ته ایت یو وزاره توان رسیږي که رسیږي زما استاد وجود ته رسیږي او که ګټه رسیږي زما استاد وجود ته رسیږي نو ولې به ما تعالی چې کوو الله رب العزت ویل او دل قبول منظور وګرځي الله د خپل احکامات د جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم طریقې را نصیب کړي الله رب العزت دا ویل او دل په خپل دربار کې قبول منظور وګرځي الله دې موږ قریبان عزیزان ټول عالم مسلمانان و ټول عالم انسانیت الله رب العزت پر دې تور مرګ ورکي چې مرید او لا اله الا الله محمد رسول